فاسم فاعل او فاعل کې څه فرق دی؟ فاعل او اسم فاعل کې څه فرق دی؟ طلباء کرامو لپاره دا سبق ډیر اهم او ضروری دی چې دا اصطلاح یاد کړئ چې اسم فاعل او فاعل کې څه فرق دی. نو د صرف په کتابونو کې چې د اسم فاعل او د فاعل په مابین کې درې غټ غټ فرقونه بیان شوي دي. اول نمبر دا دی چې اسم فاعل به همیشه د فاره مشتقی بوي. اسم فاعل به همیشه د فاره مشتقی بوي او فاعل به چې کوم دی نو جامد بوي. یو فرق شو. دویم فرق دا دی چې اسم فاعل به دلالت کی فذات مبهم باندې او فاعل به چې کوم دی دلالت کی فذات معین باندې. دریم نمبر فرق دا دی چې اسم فاعل به همیشه پر دلالت کی په وصف باندې او فاعل چې کوم دی دا دلالت کی په ذات باندې. لکه دا ټول درې وانه فرقونه په دې مثال کې ورفټ کیږي. ګوره دواربون رواده نو دواربون مشتقی دي که جامد دي؟ دواربون مشتقی دي. دا دواربای دربو دواربن اسم فاعل دی. ها نو دې ته فاعل نه وي، دې ته اسم فاعل وي ځکه چې دا مشتقی دي. دویم دا دواربون چې کوم دی نو فذات مبهم دلالت کی. دواربون وخون کی نو وخون کی څوک دي؟ نو ذات معینه نه دي، فذات مبهم دلالت کی. او دریم نمبر دا چې دا معنی وسپی لري، فذات دلالت نه کوي. او هر چې فاعل دي لکه ضربا زیدن نو په ضربا زیدن کې دا زید چې دی کنه نو زید مشتقی نه دی بلکې دا جامد دی. او دا زید چې کوم دی دا دلالت په ذات مبهم نه کوي بلکې دلالت په ذات معین باندې کوي ځکه اسم دی کنه علم دی. او دریم نمبر فرق دا دی چې دا دلالت کوي فذات باندې. پس باندې دلالت کوي فذات. دا درې غټ غټ فرقونه دي چې اسم فاعل به همیشه د فاره مشتقی وي او فاعل به چې کوم دی جامد وي. اسم فاعل په ذات مبهم دلالت کوي، فاعل په ذات معین دلالت کوي. اسم فاعل په وصف دلالت کوي او فاعل به چې کوم دی په څه دلالت کوي؟ فذات باندې. لکه دواربون کې او ضربا زیدون.